چې زمانه ډېره خروپه ده، ډېر فاسد وخت دی او ډېر غرق وخت دی، ډېره بربوده زمانه ده. دغه حدیث پرو سره په دا ټکي باندې ډېر انتهایی مې ګناهګوري. خدا الله جل شانه فرمایي چې تو سے داس مایا ہے، تو سے خپل غلطۍ کوي په موږ تاړې زمانه زه یعنی مو شپېرې ته خو مو پیدا کړی دي بدلاوي زه دغه زمانه جوړېږي. ته انسانه چې خپل کرتوت کوي خپله ټاکه در باندې ودرېدې، تو د ګناهي په وجه هته په مو پورې ویلې تاړې. ته غلا پرېږده، ډاکا پرېږده، زنا پرېږده، قتل پرېږده، حروم پرېږده، دوکا پرېږده، بیا خو د اتو ژوند کښلی نه شي. ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې خوږ پیغمبر وفرمیل چې بني آدم مو ته تکلیف ورکوي. څوک فرمایي؟ الله جل شانه. بني آدم مو ته تکلیف ورکوي په څه وجه چې په زمانه پسې زیاړې رات باد غغول کوي. زمانه خو زه یا زه ویزه الله جل شانه فرمایي. ځکه چې د ټول نظام چلاوین کوي زه یا شپې ورځې زه بدلوی دغې نه زمانه جوړه شوه. همیشتوس دا عادت ګرځېدلی دی چې خپل ګناهي نه کرتوت خپل ګاندي نه په الله جل شانه پورې کله کله میږ نسبت ورکوي چې خپل فساد په تو کښې د انسان ته تړې په مو پورې. دې وجې نه تبدیلی نسبت خلق کله کله زمانه ته کوي چې د حالات زمانې روواستل وخت ډېر داسې روغی چې خروب روغی نه، هغه خدای دی، هغه رب کائنات دی، هغه دنیو دو، هغه مځکه دو، هغه تخلیق پیدایش زیږول مړول دی. حالا چې کله هم بدل شي میشي ویلې په الله پورې تړي، ویلې میش په زمانه پورې تړي ساري. دې د وجې نه الله جل شانه په قرآن کې دا فیصله کړې ده. څه فرمیلی دي؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا په مځکه په تونده مځکه په وچه مځکه چې کومې تبویې راونې دي که نه، دا د خلکې د لوس د کړه د وړه په وجه دي. اسمه چې زمانه دا شوله یاره فاسد دی، وخت خروب دی. قرآن فیصله کړې ده چې د خلکې په وچه او په تونده باندې چې کله فساد روغی دغه وجه څه ده؟ خلک د خپل لوس کړه وړه دي. په قرآن کې بل یو آیات راغلی دی، الله جل شانه فرمایي چې کله خلک دا زوی ته ورسي چې دته قرآن بیانېږي، دته حدیث بیانېږي، دی بیا مخ ځنې اړوي، توله کې نه تاړي. الله جل شانه فرمایي چې دې باندې دامونو زه ژوند تانګ کړم. قرآن شه الله فیصله کړې ده چې نصیحت شي ملوخ او پوس لګیا وي قرآن او بیانوي. دوی کې په ژیره کښې لوس وایي دله یې سوب سیټینګ وکوي، ملوخ لګیا وي خپل او پسولي، حالانکې قرآن او بیانېږي. الله جل شانه فرمایي چې کوم داسې خلک وي چې د قرآن واز ورته بیانېږي، حدیث ورته بیانېږي، راه راز دعوات وي ورته، خدای بیا هم توجه وي. الله جل شانه فرمایي چې د خلک زندګۍ وزه تانګې کړه. که په ظاهره د خلک چیرې سره سپین ملکون وي، بانګلي کې وه، موټر کا یو کښلی کوچکیډی واغستی وه، خو زړګی به یې دننه د تورې وینې ډاک وي. دا الله فیصله کړي. ځکه همیشه توس په مخ په زړه کښې اعتراض درې میدال یارې اول درپسې بند کړه چې چیرې په فاسق فاجر وي بیا ژوند خیتانګ نه وي، داسې حشاش بشاش وي چې لکه په کوچ ته غوړ کړی. نو خدای پاک الیار په میش په توس پسې اول بند کړي دو. اوی چې ژوند د تنګولې مطلب دا نه دی چې دا مړی نه کیمي ده، دیا ته وی ګډې غمینه په دا زړه کښې ګرځي. بیا چې ډېرې بادشاهي شي خو دا زړه د غمې ډکي بیا څه خوند شته. او بل څه یې الله جل شانه فرمایي ونحشره یوم القیامت اعما. په دا خالي ور سره لنډونه دغه بدنصیبې خلک سره په قیامت شهدا باندې زړین پورته کوي چې دا کله د مو یوسف تارو شي دوی پستر ګړین وي چې د مو د نصیحت نه چا مخ وړو. او دا قرآن فیصله کړی دو چې کیم خلک بدعمله وي دغې سزو دیته په دنیا کښې ملاوي شي. بیا عزتو ګرام شوي که زمانه ګرامه شو چې قرآن فیصله کړی دو. او بله خبره ده چې په دې دنیا کښې میږي چې خدای امتحان دی کوي،
ویسو دا ټکی میشتو څرنګې سره صفا کوي چې دا د خدای امتحان دی که دا د خدای کار غضب دی نیولا دی دا بنده دا دوی خې چې سره صفا کړي ځکه چې میش خو چې موږ غوندې ګناهګور وي ها وایي چې خدای امتحان دی پې غوندې صبر پې کا نه داس نه دو چې پار سړی خدای امتحان وي دا ډېره غلط فهمي کښې میش راغلي دغې هم تصدیق شوی دی چې کیم برگزیده خلق وي نیک خلق وي آپ مصیبتینا کښې گرفتار وي هغې هم د پوره امتحان دی لکه ویلې په انبیا بې مورې نه دي راغلي انبیا یې پاري نه دي کټ کړي انبیا یې جلا وطن کړي نه دي انبیا په کوڼې خلک یې نه دي ویشتلي د هغې خلک د پوره امتحان و صحابه د هغې د پوره امتحان و مشکلات کښې نیک صالح دیندار خلک د هغه د پوره امتحان وي یو دا ته شرابي کبابي قاتل سودخور وي او الله نیولی وي بیا دا هم هېڅ وایي چې خدا پاکه نه علما یې چې فاسق فجر دی پوره چې کله ونسي دا د خدای پکړ دا د پوره امتحان نه دی چې دا ځای هر سره صفا کړي چې هر سړی وایي چې خدای امتحان دی ازمیښت نه ازمیښت یې نه دی ای ګناهګور دی پوره یې سازو د سازو او د نیکې خلک دی پوره بیا امتحانات میشت کله کله ډېر دیندار خلک وي دي ډېر مذهبي خلک وي ډېر شریف خلک وي هغې ته ډېر قسمه مسلې ور جوړې شي هغې د پوره امتحانات وي خو چې یو داسې وي چې ښکاره وینې چې مطلب په غوټو ملامت یې زتې وینې ویس کله الله پاک په پکړ شروع شي په مخ ټاک زړه ته دا درواله چې دا خدای ګرفتار کو ډېر داسې خلک هم شته دی چې مطلب په یوه وخت چې دی ډېر غروج ته وخېږي خو د دا د فسق د فجر چرچی وي یا الله جل شانه داس ذلیل کو چې میشتو چې په سترګې ویني ویسا خو داس بیا نه شي ویلی چې مې پوره امتحان دا ټکی هغه د پوره نه دی دا د امتحان ټکی د دیندارې خلکې د پوره دی چې واقعي دی دینداره وي نو میشتو چې یوه مسله دا زده کړه چې دا ماسې د اول ټکو استي نه کړي چې واخ فاسد روغی زمانه فاسده دوی دغې فاسد زماني د فساد نه مې دا خدای وسوتي دا ټکی جایز نه دی زتو ګناهګوري طبعي مو تو جوړې کړې دا خپل کرتوتې نسبت الله ته کول دي نعوذ بالله من ذالکه دغې ټکي تصحیح آینده د پوره پچار دو او دا د میش د تو نردش ده په ژبه باندې جاری جمله دو چې څوک دا ته بعد نه یې دا شی میش تو سه نشاندهی هم تر وسه پرندو کړي او حدیث شریف شه صریح ممانعت تای کبیره ګناه ده چې په زمانه په صدا ژغدو کوي نو میش تو دوستی په زمانه په صدا ژغدو نه کیا الله جل شانه دا متهو تو ست ته د عمل